جی قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو تاسو ته پروګرام سنو سحر کې یو ځلبیا هر کلی وایم زه خالد خان مومند یم ما سره مرسلین خان دی غږ د سنو اف ام 9.4 او د اف ام شپږ نوي نن په دې پروګرام دویمه برخه کې څنګه چې تاسو ته مونږ وړاندې ویلو چې مونږ به د شهیدانو د عقیدت پیرزونو په حق له خبرې اترې کوو حکومت او د دفاع وزارت د غشان پاک فوج په شریکه په 25 مئی یوم تکریم شهدای پاکستان ورځ مانځي. د دې ورځ په مناسبت سره خبرې اترې کوو چې د دې ورځ مقصد څه دی، ولې مانځل کېږي او دینه علاوه نن به مونږ په دې خپرونه کې او په دې برخه کې خصوصي د شهید کورنۍ سره چې کوم دی یو اف سی چې کوم د هغې اهلکار او هغې چې کوم شهادت نوش کړی دی، شهادت درجه ترلاسه کړې ده، د هغې وراره سره به خبرې اترې کوو. دیر سره د دوی تعلق دی او دوی چې کوم دی په تیرو څو ورځې وړاندې یا څو هفتې وړاندې چې کوم دی په یو بمي چاودنه کې چې کوم دی شهادت ترلاسه کړی. نو دغه شان د دې ورځې مقصد چې کوم دی هغه هم داسې دی چې کوم خلکو د ترهګرۍ په دې جنگ کې د دې خاورې لپاره په خپل جذبو سره قرباني ورکړې ده او دغه ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپل ځان هم قربان کړی دی. نو دغه خلکو ته به د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره دغه خصوصي ورځ منځلې شي. مرسلین صاحب مونږ سره په لاین باندې څوک دی؟ تاسو ګران بالکل زموږ سره دا وخت موجود دی د شهید حضرت ګل نائب صوبیدار چې کوم د فرنټیر کور د هغې وراره دی شهزاد خان، هغې سره به خبرې کوو. شهزاد خان پروګرام کې ارتار کلی وایو. یو جهان مننه، خیر وسه. شهزاد خان اول خو راته د شهید چې کوم ستاسو تره دی حضرت ګل صاحب د هغې شهادت باره کې راته ووایي او بیا چې دی نو مخکې نور خبرې تاسو سره کوو. دا خو په 18مه روژه باندې باړه کې یو بمي چاودنه کې شهید کړی شو. صحیح. په دغه ورځ باندې زما سره هم رابطه شوې وه. صحیح. چې بمي چاودنه وه نو اچانک یو اکسیډنټ و، بس راغی. دا تر اوسه پورې د هغې کوم ملوث کسان دي شکی هغه پکې ګرفتار شوي دي، لا نور څه پته نه لګي. صحیح. شهزاد خان دا راته ووایي که نه چې لکه هغه د یو تره په حیثیت سره ستاسو سره څومره مینه کوله، دغه شانتې بل لکه د دغه علاقې خلک هغه شهید ته چې دی نو څنګه په کومه سترګو ګوري، څنګه چې دی نیکې هیلې ورته وړاندې کوي، پیرزونې ورته وړاندې کوي هغې ته؟ دا خو داسې یو معصوم مزاجه سړی و چې د ماشومانو سره ماشوم او د لوی سره لوی او د همزولو سره همزولی و. صحیح. په هر ځای کې د چې کوم دی نو د میانه روی نه کار اخیستی دی. د ماشومانو سره د ماشومانو په لهجه خبرې کړي دي، د مشرانو سره د مشرانو په لهجه خبرې کړي دي. یو ډېر معاشرتي خو یې لرم. صحیح. او د دغه ځای اولس د دغه ځای خلک که نه دا شهید ژوند چې کوي که نه هغه چې کومه قرباني ورکړي هغه د نورو خلکو دپاره چې کوم ژوندي خلک دي د هغې دپاره یو ژوند دی که نه، نو د دغه ځای خلک د هغې دې قربانۍ ته په کوم نظر ګوري؟ بلکل لکه څنګه چې خلک وایي که نه چې د شهیدانو چې کوم دی نو دا زموږ د قوم سرمایه ده او د هغو تقدس چې کوم دی نو زموږ دپاره یو د غون قوم تقدس دی. دلته کې چې کوم دی نو موږ لا ښه باقاعده لکه شهادت ته هغو په دې نظر ګوري زموږ د ولس خلک پښتانه خاص کر چې لکه هغه باقاعده موږ له خلکو غم لا هم راغلی دي، خو د غم سره سره یې موږ له مبارکیانې هم راکړي دي که نه چې لکه ستاسو د کور نه یو سړی چې کوم دی نو په دې پاکه خاوره باندې شهید کړی شو. او مخکې چې کوم دغه و دا زموږ په معاشره کې کوم ویډیو و نو د هغې نه چې کوم دی یو پلسه سیوا شوې ده. صحیح. شهزاد دا راته ووایه چې ستاسو کاکاجي په اف سی کې څه وخت برتي شوي او آیا ستاسو په کورنۍ کې نور څوک د اف سی یا د پاک فوج برتي کولو خواهش لري؟ بالکل زموږ چې کوم را روان کل دی نو هغه خو زیات تر دا وایي چې دا شهادت یې ولید نو د هر چا په زړه کې دا جذبه راچوته شوې ده په ذات خود زما هم چېرې زه دې باید چې لکه پاکستان آرمي کې یو حیثیتي سپاهي یا افسر شمولیت وکړم او داسې زما نور وروڼه زما د تره زامن ټول همدغه خواهش لري او وایي چې لکه زه د خپل ملک دپاره څه قرباني پېښ کړم. ښه. ستاسو کاکاجي څومره وخت په اف سی کې چې کوم خپل خدمات ترسره کړي دي؟ 18 کالو سروس یې کړی دی.
ولس کال هغې تیر کړي دي او ولس کال چې دی نو هغې لکه د دې نایب صوبیدار چې کوم هغې دې پوسټ رسېدلي شهادت یې چې دی نو هغه ترلاسه شهزاد یو بله پوښتنه تاسو نه کوم چې د ستاسو د کاکاجي په چې کوم سوګران دي پای کې څوک پاتې شو نه دغه بچي دغه ښځې دغه چې کومه ښځه وه یا دغه بچي نو هغه بچي څومره دي او کم عمرونه دي د دوی چې کومه مشره لور ده لکه بچي ټوټل 4 دي او مشره لور چې کوم ده نو په شپږم کې سبق وایي صحیح زوی دی نو هغه په 4م کې دی اوس او دا دوه نه دي داخل شوي ده صحیح ده او څه پیغام ورکوي دا وخت ستا غږ په پوره پښتونخوا کې خلک اوري ځوانان یې موري مشران یې موري هرې شوبې سره تعلق لرونکي خلک ستا غږ اوري نو څه پیغام ورکوي تاسو بالکل د پښتنو ارتقایي دوره داسې را روانه ده که نه چې پښتنو که د پاکستان نه مخکې د په خپله خاوره باندې څوک شهیدان شوي دي نو د هغې کورنۍ ته څوک غم نه دي راغلي بلکې هغوی مبارکیان له راغلي دي او دا ویلي چې تاسو دعا دا ټیم تبلیغي موږ ته دعا کوي چې موږ هم په خپل وطن باندې شهید کړی شو او اوس موږ د پاکستان دپاره او د خپل قوم دپاره دغه یوه چې کوم دغه دی دا یو سړی چې کوم دی زموږ شهید کړی شو او موږ هم تیار یو او باید چې لکه هر د قوم هر وګړی دا تمنا ولري دا یو خواهش په زړه کې ولري چې دغه د خپلې خاورې لپاره څه نه څه داسې کار وکړي چې لکه بیا پرې د هغه قام فخر کوي او د شهادت خو ډېره لویه مرتبه ده او پکار ده چې لکه په دې تېر د مخکې کوم حالات روان دي نو په دې کې زیات تر داسې وشو چې د شهداو مجسمې ماتې کړی شوې داسې نه دي کول پکار شهدا چې کوم دي دا زموږ د قام حساسه ده او باید چې لکه موږ د دې تقدس خراب نه کړو صحیح شو ډیره زیاته مننه شهزاد تاسو څه پوښتنه خو نشته نه شهزاد ډیره مننه جی ډیره مننه ژوندي اوسئ او همدغه شان جذبې سره د دې وطن او د دې خاورې خدمت کوئ ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو دا موږ سره چې کوم شهزاد او د شهزاد کاکاجي چې کوم دی یعنی دا غتر پروژه کې یعنی په 10مه روزه باندې تاسو دا غي خبري واورېدلې بالکل شهادت د لوی درجه چې کوم دغه ترلاسه کړی و بالکل خالد خان صاحب غي چې کوم شهادت درجه ترلاسه کړی و شهزاد خاندان وی کنه چې 10 کال سرویس دا غي وشو دغه شانتي دا غي بیا 4 بچی دی اوس کنه